کوم ضلع کې چې کوم کلیشز ول یا کوم جګړه رامنځته شوه چې مقامي جرګه انتظامیه سکیورټي فورسز دا دغه دواړو قبیلو ترمنځ یاب شوي دي په ډزبندۍ کې. خو دغه ډزبندي چې کوم ده نو دا داسې مکمل ډزبندي نه ده چې ګنې موږ ووایو په غونډه کورمه کې ډزبندي شوې ده. سکیورټي فورسز دي نو هغه به ورځي دغه مورچو نه به دغه قبیلې چې کوم دی دا راوباسي او په خپله به دغه مورچې چې دی نو دا به سمبالوي. د نیمو جریبو شاملاتو نه دا جګړه شروع شوې وه او دغه جګړه 15 ورځې جاري وه. په دغه جګړه کې تر د اوس وخته پورې 15 کسان چې دي نو دا په حق رسېدلي دي او 160 کسان چې کوم دي نو هغه زخمي شوي دي. دا جګړه چې دی نو دا بیا داسې شوه لکه دا مسلکي جګړې ته واوښته، لکه د توري او د توري سره په مقابل کې بیا بل اړخ چې کوم هغه اهل سنت والجماعت وو. میزایلونه پکې لګېدلي دي، راکټې ګولۍ پکې لګېدلي دي، په بازارونو باندې لګېدلي دي، په دې کې عام خلک چې کوم دی نو هغه هم لګېدلی دی. عامو خلکو نو مطلب زما دا دی چې هغه خلک کوم چې مورچزن نه وو خو یا په کلي کې ولو یا په بازار ته څوک راوتي دي نو هغه کسان پکې هم لګېدلي دي، مرګ ژوبله پکې هغوی ته هم اوړېدلې ده. د حکومت په دې کې څه فایده ده چې ګنې حکومت یې نه غواړي، ولې چې دغه خلک دا تحفظات لري چې حکومت غوښتله د لسو ګنټو کار و. جی ګرانو کتونکو لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی. نن به موږ یو وارې بیا خبره کوو په کورمه ایجنسۍ کې چې یا په کورمه ضلع کې چې کوم کلیشز ول یا کومه جګړه رامنځته شوې وه د هغې حوالې سره اپډیټس دا دي چې مقامي جرګه انتظامیه سکیورټي فورسز دا د دغې دواړو قبیلو ترمنځ چې کوم دی نو په دغه کې کامیاب شوي دي په ډزبندۍ کې. خو دغه ډزبندي چې کوم ده نو دا داسې مکمل ډزبندي نه ده چې ګنې موږ ووایو په غونډه کورمه کې ډزبندي شوې ده. دغه ډزبندي به رو 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 نورو علاقو طرف ته به هم ځي، خو په بوشهره په کوم ځای کې چې دغه جګړه شروع شوې وه نو د هغه ځای نه چې کوم دی نو ډزبندۍ ته دواړو فریقینو غاړې کېښودې دي. او څنګه چې موږ تاسو له خبر درکوو نو په دې ټایم کې د سکیورټي فورسز چې کوم ځواکونه دي یا سکیورټي فورسز دي نو هغه به ورځي دغه مورچو نه به دغه قبیلې چې کوم دی دا راوباسي او په خپله به دغه مورچې چې دي نو دا به سمبالوي. لږ که تاسو ته مونږ بیکګراونډ وایو نو دا تقریبا داسې د نیمو جریبو شاملاتو نه دا جګړه شروع شوې وه او دغه جګړه 15 ورځې جاري وه. په دغه جګړه کې تر د اوس وخته پورې 15 کسان چې دي نو دا په حق رسېدلي دي او 160 کسان چې کوم دي نو هغه زخمي شوي دي. تیره ورځ چې مونږ تاسو له کوم خبر درکړی وو نو دا وړومبۍ دا جګړه چې کوم دی نو دا د منګل قبیلې او د مالی خیلو قبیلې ترمنځ دغه د ځمکې په سر باندې یا د شاملاتو په سر باندې چې ونیم جریبه ښودل کېږي په هغې باندې دغه جګړه شروع شوله. خلک بیا لاړو مورچو ته لاړلو. نو دا چې کله بره کورمه چې کومه ده کوم چې د پاړه چنار او خواوشا سیمې دي لکه مونږ ویلی شو چې دا مالی خیل دی، بوشهره ده، کونچالیزی دی، نو په دغه ځایونو کې دا جګړه چې کوم دی نو دا خوره شوه. دغه ځایونو ته بیا د دغې برې کورمې نه راغله دا لاندینۍ کورمې ته. په لاندینۍ کورمه کې بیا مونږ تاسو ته ویلی شو چې په دې کې په سدې ته راغله، بالش خیلو ته، میروکسو، خارکلې، سنګیني پورې دا جګړه چې کوم دی نو دا ښکته راغله. په دې کې بیا دا جګړه چې دی نو دا بیا داسې شوه لکه دا مسلکي جګړې ته واوښته، لکه د توري او د توري سره په مقابل کې بیا بل اړخ چې کوم هغه اهل سنت والجماعت وو. په دې کې موږ تاسو له تېره ورځ دا خبر درکړی وو او نن په 15 ورځ باندې هم ټل پاړه چنار روډ چې کوم دی نو دا بند و، یعنې د پېښور او د پاړه چنار منځ کې چې کومه لاره وه نو دغه بنده شوې وه، مکمله بنده وه. سکولونه بند دي، سرکاري دفترونه هم نن بند ولو. دغه رنګې بازارونه چې کوم دي نو هغه هم بند ول. تر د سدې پورې دغه خبره راغلې وه د برې کورمې نه تر د کوزې کورمې پورې چې بازارونه به بند ول. په دې کې بګې داسې هم شوي دي چې میزایلونه پکې لګېدلي دي، راکټې ګولۍ پکې لګېدلي دي، په بازارونو باندې لګېدلي دي. په دې کې عام خلک چې کوم دی نو هغه هم لګېدلی دی. عامو خلکو نو مطلب زما دا دی چې هغه خلک کوم چې مورچزن نه وو خو یا په کلي کې ولو یا په بازار ته څوک راوتي دي نو هغه کسان پکې هم لګېدلي دي، مرګ ژوبله پکې هغوی ته هم اوړېدلې ده. په دې کې یو خو د ګرینډ جرګې چې کوم کوششونه ول، دغه ګرینډ جرګه کې د کوهاټ نه هم قبایلي عمایدین تلي ولو، دغه شانتې د هنګونه تلي ولو، دغه شان د ورکزو نه تلي ولو.
او بیا مقامی انتظامیه یعنی ډیپټي کمشنر به ورسره هم موجود و په دغه مذاکراتو کې. سکیورټي فورسز چې کوم مقامی کمانډنټ په هغه به هم موجود و په دغه کې. او په دغه کې به د دواړو غاړو نه چې کوم خلک ول یا د دواړو مسلکونه چې کوم مشران ول هغه به پکې هم ناست ول. خو دغه جګړه چې کوم دی نو دا ودرېده نه. اوس ښه خبره دا ده، خو خوشخبري دا ده چې په بوشهره کې دغه ډزبندي چې کوم ده نو دا کامیابه شوه، خلکو دواړو غاړو ومنله. نو اوس په ورځي سکیورټي فورسز به دغه مورچو ته ورځي، د مورچو نه دغه خلک چې کوم دی نو راوباسي او په خپله به دغه مورچه یې سمبالوي تر څو دغه خلک واپس لاړ نه شي او په یو بل باندې بیا ډزې ژور ونه کړي. زموږ د اطلاعاتو مطابق لا هم په دریو ځایونو کې چې کوم دی نو هغه ډزبندي نه ده شوې، خو ښایي داسې چې لکه څنګه د کوم ځای نه چې دا معامله شروع شوې وه د بوشهره نه، نو د لاندې علاقو ته به هم بیا راشي، دغه ډزبندي چې کوم دی نو دا به انشور شي او دغه ډزبندي چې کوم دی دا به وشي. خو په دې کې یو خبره دا وله چې مقامي خلکو به یو ګیله لرله او مقامي خلکو څه تحفظات هم لرل. هغوی به وایي چې که فرض که حکومت یې غواړي که نه نو دا د لسو منټو کار دی. نو اوس په دې حواله باندې به لا هم د هغه ځای خلک چې کوم دي نو هغوی به پوهېږي چې داسې د حکومت په دې کې څه فایده ده چې ګنې حکومت یې نه غواړي، ولې چې دغه خلک دا تحفظات لري چې که حکومت غوښتله د لسو منټو کار و. بیا په دې کې 3 جرګې تقریبا نورې شوې وې. نو د دغه 3 جرګې چې کوم دی نو په دې کې خو الریډي حکومت چې کوم دی انوالو و، انتظامیه انوالو وه، سکیورټي فورسز انوالو ول. نو دومره کوششونه چې وشول بیا څنګه دا مقامي خلک وایي چې یاره حکومت کو غواړي نه په لسو منټو کې کېدی شي. په هر حال د دواړو مسلکونو د غاړو نه په حکومت باندې دغه یو قسم د عدم اعتماد اظهار چې کوم دی نو هغه کېږي. په کورمه کې داسې قسمه واقعات چې دي نو دا کومه نوې خبره نه ده، داسې اکثر معمولي غونته کې واقعات وشي، لکه په سورلو په ګاډي کې ډزې وشي هغه هم مسلکي جګړې ته واوړي، که په سکول باندې چې کومه ډزې شوې هغه هم مسلکي جګړې ته واوړېدې، که د حاملاتو په سر باندې کومه جګړه هغه هم مسلکي جګړو ته یا نښتو ته چې کوم دی هغه واوړي. نو دا به یقیني خبره ده چې دا به د انتظامیې او د سکیورټي فورسز د دې بله به خپل کردار هم په دې کې صفا کول وي او په آینده کې به د دې دپاره کوششونه کول وي چې په آینده کې بیا داسې معمولي خبره چې کوم دی هغه مسلکي جګړې طرف ته لاړه نه شي. ولې چې نن 15 کسان چې کوم دی مونږ یو د لاسه ورکړل او 160 پورې کسان چې دي نو هغه مونږ زخمیان ورکړل. زمونږ نننی اپیسوډ هم دومره.